اتخاذ السراري ومن اعتق جاریتا ثم تزوجها. گورے دو مسئلے یاد کریں. مسئلہ اولا اتخاذ السراری، دا سراری جمع دا سوریتن بضم السین او سوریہ دا سرور نہ دے. سرور خوشحالی ته وی. نو ویز سرا چې کله سړی جما کوي نو خوشحالی. بعض علماء چې دا سراری دا سوریون نه ده او سر سین سرا بضم السین اسم الجماع لکنم د جماع ده. نو السر اسم الجماع. اتخاذ السراریو ساتن د ویزو لپاره د جما، ساتن د ویزو لپاره د جما. دی ویزو تا امي ولته چوي، دی ویزو تا سراری ولی وی زکه چې دا سراری د سر نه ده او اکثر چې کوم د خاوندان یعنی نارینا د ویزو څخه دراتل د خپل حرو خودو نه پټ ساتي. اخه فکی ایزه څه ده باره چې تالته ده خیال دی ورته. نو دې تقریبا پټ ساتي یا زما راز فاش نشي. احمد راز فاش نشي. انو زکه دیتا سراری وی. سراری د سر نشوا لأن الرجال يسرون الذهاب الى الاماء عن النساء. د خپل خودونه به دا پټول زکه ته سراری وی. اتخاذ السری وشکن السراریو ساتن د وینزو لپاره جما بس. ومن اعتق جاریه ثم تزوجها او فضیلت تا غچا چې آزاد ک وینزا او بیا ورسره نکاح وکړه زکه دی وینز سره خاصم ته جما کول شي. وشکن ملکیت مالی په بنا باندې، ملکیت یمینی په بنا باندې، لیکن چې آزاد کی او بیا ورسره نکاح کی نو تعدیل حریت ورکا، نو تعدیل یو درجه یو حیثیت ورکا. ارضی تعالی چې ډبل اجر دی. اول حدیثو قد مر فی اوائل الباب فی اوائل السنه. قال حدثنا الشعبي قال حدثنا بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليما وأدبها فأحسن تعليما ثم أنفقها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران. وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي خذها بغير شيء. قال الشعبي امام الشعبي وی شاگرد تا او دا شاگرد نه مراد یو سړی خراسانی دی. تاسو په کتاب کې یو سړی خراسانی دی او خراسانی راغی او راغیوی چې یو زمونږه خراسان کې دا مسله ده چې یو سړی ویزه ساتي او بیا غ ویزه آزاد کی او بیا وسره نکاح وکي دله هیڅ اجر نشته دی. دا خو سورلی د اسپا دی به مخکم سورلی کوله رسوم په سورلی کې معنا دا جما خو دله مخکم جایز و دی سورلی په کوله اوس دوباره کې دی سورلی کې دی په څه اجر دی. حضرت شعبی دا روایت ورته پیش کړ بیا ورته چې خذها بغیر شین واخله دا روایت بغیر د څه عوض مالی دنیوي نه قیدو لگاو ګور بغیر شین بغیر د عوض نه به معنا نه کوي بغیر د عوض دنیوي نه هر چې عوض اخروی دی خو ملاویږي ثواب دی. وقد كان رجل و یو سړی يرحلو سفر به کو فيما دونه باغه کم د دې حدیث نه فيما دونه فيما دون هذا الحديث فکم د دې حدیث ال المدینه مدینه تا یا په هغه وړي مسلې د دینه مدینه تا او قال ما عبدل تک خیراتی ذکر. وقال ابو بکر عن ابي حسين حسين عن ابي برده عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم اصدقها. نو آزاد اکلا او بیا ولا مہر ورک. آزاد اکلا او بیا ولا مہر ورک. دې سمانه شو یو دا چې آزاد اکلا
او بیا دا اتق د دې آزادواله وګرځو لیکن زمنګ په نسبانه دا اتق چې کوم دی نو دا مار نشي ګرځي دی ځکه چې اتق چې کوم دی دا مار چې مال دی اتق څنګه مار وګرځي دا دغه جواب محدثین دا کوي لکه دې دغه یو حیثیت مالی وګرځو چې زه تا آزادوم مثلا لکه 100 روپے به ترا کوي نو دې 100 روپے دې چې آزاد کړه په یوه د 100 روپو نو یاره دا 100 روپے مال مرا کوا دا 100 ستا معاش مال یاد شو ته زتا ماته آزاد کړې ستا قیمت خو 100 روپے زما ته آزاد کړې دغه 100 زتا نه اخلم دا 100 ستای ته معاش راځي لاخري پوښي ماخله يعني أخبرني ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم التحويل حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات بينما إبراهيم مر بجبار لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات یا إلا 3 كذبات لازمان خلق دا کی چې دروغ نو ویلی ابراهیم علیہ السلام سوا د دریو دروغونه علی اعظم بالله مسأله دا محدثین وی قاضی عیاض وی چې صحیح قول دا دی چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نا کذب ساون عمدن دواړو حیثیتو کې ثابت شوی نه دی او انبیاء دروغجن ني ځکه چې دروغ ګناه دی او انبیاء د ګناہوں معصوم وي د بیا سمانه چې لم یکذب د محدثین دغه ډیر جوابونه کوي یو جواب دوی دا ذکر کړ دی مولانا صاحبہ چې دا کذبات ثلاثه فی الحقیقت کذبات نه دي دا صورتن کذبات دي صورتن کذبات دي حقیقتن نه دي لکه انی سقیم سقم نفسیو لیکن آئے کی احتمال د سقم ظاہری بات ہوں نو دا صورتن کذبات دی حقیقتن کذبات نه دی لم یکذب ابراہیم الکا خلاف ظاہر مان زکوما خلاف ظاہر پیغمبر اس خبر نو کر ابراہیم سے سوا د دریونه بس خلاف ظاہر ظاهر نه خلاف زکه اگر چې دا فل حقیقت خو صحیح وا زکه چې نو المؤمنین اخوتون دي دا خزستا چې دا پستا خو نسبی خور خو نه دا پستا انسانی ایمانداري په نسبت خو خور دي نه کنه یا بل فعلهو کبیرهم چې دی نو لکه دا نسبت ته کبیر نسبت ته فعل کبیر ته سببی دی حقیقی نه دی انی سقیم نفس دی خو ځکه سقیم بدن نه دی مرض نه دی لم یکذب خلاف ظاهر خبر نه وکړ ابراهیم سے مگر دی یا استاد دی عاشی ذکر کړی دی چې دې ته کذب په اعتبار د صورت ویل دی چې دا صورتن کذب او حقیقتن کذب نو یا دې ته کذب په اعتبار دا شان د پیغمبر ویل شوی دی ځکه ابراهیم خلیل الله شان ډیر عظیم وو دغه شان نه خلاف ظاهر وینا مناسبه نه و نو لہذا دغه نه تعبیر په کذب سره وشو اساس راشي خبرې کړې امام رازی خپل ذوق دی او د عالم یکذب چې کوم دینو دا روایت چې کوم دی دا په فهم دا راوی سره دی چې راوی په مراد د پیغمبر باندې نه دی رسیدلی اګه زوی چې زه نسبت ته نقصان علمی راوی ته وکما دا بهتر دی چې زه نسبت ته کذب ابراهیم سره ته وکما راوی اگر چې لوی مقام دی هیڅ شک نشته دی خو بیا مقام د ابراهیم نه دی مقام کم دی لہذا د نبی علیہ السلام چې په حق د ابراهیم سره کلمات ویلو هغه پورا فهم راوی ته نه رسیدلی ځکه علم یکذب ویلی دی حضرت داس علم یکذب نه دی هي خدای دې پر خبره کړه چلو بینما ابراهیم مر بجبار
یو ورځ ابراهيم عليه السلام تیرې د علاقې د یو جبار بادشاہ وما وسارتن او دې سره دې بیبي سارا وا فذكر الحديثه نو پورا حدیث تفصیلا بیان کړ او دا حدیث کوم دی 474 کې تفصیلی ذکر شوی دی فاطمه هاجر بادشاہ ورکړه دې ساری ته هاجره بیبي هاجره ورکړه قالت دی وی کف الله قالت حساروی کف الله يد الكافر الله بند اساتمان لاس د کافر واخدمني اجرا او مال په خدمت کې اجر راکړه بیبي هاجر راکړه امام ترمذی د امام بخاری باب کې خود باب کم یو اتخاذ وکن سراری اخدمني اجر اتخاذ سراری راکړه کنه نو دا اجر هاجر چوا دا اجر شوا دا اجرا هاجرا بادشاہ ساری ته ورکړه سارو لګی دا ابراهيم عليه السلام ته ورکړه چې دا زما ویزا ستا شو زما خدمتگار ستا شو ابراهيم عليه السلام سره نکاح وتړه د اتخاذ سراری ثابت شو ٹھیک شو مولانا سیوا خدا حقیقتا ویزا نه وا صورتن ویزا دا زکه دا شاهزادګي وا او شاهزادګي په خدمت ته ساری ورکړه نو په اعتبار ظاهر خدمتگار شو لکه مثال وسنګي لکه دا مثلا دا مولانا پیر سارګل صاحب دی او د دې یو شاګرد دغه سید وی سید وی علوی مقام وی عادي شاګرد وی خلق ورته چې هاذا خادمو سارګل دا سارګل خادم دی دا معنی چې غلام دی نه هغه خو سید دی هاشمی دی مثلا او د دې خدمت کوي دا په اعتبار ظاهری ورته وی دي جی قال ابو هريره فتلك امكم يا بني ماء السماء بعض روایت کې راځي چې ابو هريره سے یو عربي سره غب شپ لگاو غوسه شو پتا څومره ډیر فخرونه کوي او ډیر داسې کوي ځان ډیر غټ حساب وای پوښ کنه تلک امكم دا هاجر تاسو مور مانسه شو د وینځنه پیدا د وینځ اولاد یې او خبرې مو سره غټه کوي په موږ باندې ځان غټوي نو تلک امکم دا تاسو مور دا یا بنی ماء السماء یا اولاد د اسماني اوبو دې څه مطلب دی خسته توجیدا دا چې دې کې نسبت ته طهارت نسب تره لکه ماء السماء دا د هر قسم نقصان نه پاکي وي خیر نه پاکي وي عیبون نه پاکي نجاسات نه پاکي دغه سستاسو نسب چې کوم دنه دا پاک دی اشاره طهارت نسب تا یا بنی ما سما اشاره دا چاربو کې د ابو ډیر قلت او ان دی وو ابو پس ګرځ اے د ابو او خلقو اے د ابو طلبګارانو یا بنی ما سما یا خلق چې دغه عام گزاران چې کم دی بما سما کېده باران چې بورې د حوزونو کې وبټه کې شوی چلو قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاثه يبنى عليه اقام النبي صلى الله عليه وسلم پات پیغمبر اسلام په منځ خیبر او د مدینه 33 ورځې یبنى علی بصفیه جوړول کې دې بشو حضرت صلی الله علیه وسلم دې پارا په سبب د صفیه شیخ خیمه زکه چې دا چې کله خیبر فتح شو نو صفیه بنت حیی ابن احطب حضرت ته ملا شو او دا موږ مخکې حدیث ویل دی دا بیا پاک شو او استبراء شو نو بیا حضرت سره نکاح وتړه تی شو او درې ځې پاتې کېدل اوس مسله دا ده اتحاد السراری بیا درې ورځې چې سار شو صحابه کرام وی چې لکه دا ام المؤمنین دا او کدا دا ما ملکت ایمانکم کې مملوکه ده یوس بګورو کنه چې حضرت په پرده کې روانه کړه نو دا به ام المؤمنین وی او که حضرت چې دغه سی ورته چې ځا نو دا به وینځوي او دوی قتل نو حضرت علی السلام دیله په اوخي باندې شاته دې جوړ کړ بیا دا پکینو له حجاب کې نو خلقو چې دا خو ام المؤمنین دا اتحاد سراری دا شو چلکه ویزا ګرځول ویزا ساتل جایزو
کچر جایز نه وي صحابه دا څنګه وي چې دا به یا ویزه یا به ام المؤمنین جی فدعوت المسلمین ما دعوت ورک مسلمانانو ته الی ولیمتی ولیمه د صفیتا فما کان فیها من خبز نو پدې کې روټای ولا لحم نغشا امرا بالانطاع حکم کړی شو په غوړو د شا بالانطاع په دسترخوان د سرمنی چوي فلقیا فی من التمر واچو شو پای کې کجوري والعقط پنیرک وسم اور غوړی وکان ولیمته نو دا ولیمه د چا د حضرت صاحب فقال مسلمون وی مسلمانانو اعداء امهات المؤمنین علکو داد مؤمنانو یعنی امهات المؤمنین نبیووی او ما ملکت یمینه یا بداوی زوی فقالوا ان حجبا کہ حضرت دیب دا په پرده کې روانه کړه فیمن امهات المؤمنین فلم يحجبها او کہ دیتا پیغمبر اسلام امر بالحجاب نی کړي فیم مما ملکت یمینه مما ملکت یمینه نا ترجمه الباب ثابت شو چالکا اتخاذ سراری جائز دی زکو صحابه وی یا به محجوب وی نغبه ام المؤمنین شي او که حجاب نه بغیر وی نغبه ما ملکت یمینه وی فلم مرتحلا هر کله روان شو وقت علها خلفه نبی اسلام دی له زه تیار ک وقت خلفو زی ولا جوړ ک درستو د ناشته ومد الحجاب اور اخله پردا بین او بین الناس پمنځ دی او پمنځ خلقو کې انو معلوم شوا چې دا ام المؤمنین ګرځیدلې وا او دا وینځ نه وا او وینځ هم کې دې شوا اتخاذ السراری جائز شو باب من جعل عقد الامه صداقها باب دې په بیان دغه چا چې اتق د ویزي صداقو ګرځي امام بخاری امام شافعی د دې په نسبت باندې اتق صداق ګرځي دي شي او دا صداق چې کوم دې کنه نو دا مہر دی او ما ته صداق ولي وي ځکه چې دا صداق د صدق نه دی او چې مار خزل ورکی نو مانته رښتینه شوي سبانه ادعا د حق د زوجي په ځان باندې ذکر دي ته صداق وي صداق د صدق نه دی او صدق معنی دا شو لئن صاحبها يصدق صاحبها ځکه چې مار دی ورک تا دا ثابت کړه چې ته د دې حق په ځان باندې مانی چې دا ستا خزه ده استاد د دې روټه نفقه او مکان وغیرہ دا ټول پتا باندې شو ښا نو هغه وی چې چونکی مال کې هر یو شی ورکول شي مال وی کې غیر مال وی عند الاحناف څخه کم دی قران عظیم ان تبتغوا باموالکم دی او اتق مال نه دی نو چې مال نشو نو لہذا اتق مہر نشي واقع کېدی نو دغه جواب کو چې لگا دا صاحب چوا حضرت دې اتق مہر ګرځولو یا هغه ماده د صورت وی حضرت دې قیمت مقرر کړ بیا ورسره نکاح وکړه او ته زمي ته آزاد کې دغه پیسې مال مرا کو دغه ستای تخشو شکال ختم دی یا دا د حضرت صلی الله علیه وسلم خصوصیتو عام امت ته فرضی اجازت نشته ده اتق دغه مہر دا خصوصیتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او په دې باندې قیاس نور نشي کېده چلو قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن ثابت وشعيب بن حباب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه وجعل عندها صداقها باب تزويج الموصر بقوله تعالى باب تزويج الموصر باب دې په بیان د نکاح کولو د تنگ دست لا چې ستا رور دې ستا رشتہ دار دې هغه تنگ دست دې غریب دې او ته هغه له وادو کې وښګنا نو د دې دوه معنی دي یو واده معنی دا چې ته دغه د واده ذمہواری واخلې او خرچه تو کې دیم دادی چې الکا ته اغیل خپل رشتہ دار جنې په نکاح ورکی نو تزویج معنی دغه دا وعده کول وعده ور کول د موثر او قران وی ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله دینو معلومه شو
کې چر دوی غریبانان دي نو الله به غنا نصیب کی ځکه د یو روټه خو یوې کنا او چې دوشنو دو روټه به جمع شي چې دو روټه دو کسان روټه جمع شي نو طعام لسن یکفی للصلاه جو مالدار شو کنا جی لقوله في تفسير قوله تعالى وإن يكونوا فقراء وشكر ما وكنا جی أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سعد بن سعيد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق خزر تامخي ویلو چلو فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي أهب لك نفسي خان دیوانا خان دا گناه فصعد النظر فيها وصوبه ثم فصعد النظر فيها حضرت داس ورته بارو قتل وصوبه او بیا ورته کتک نظر ثم طعطا بیا حضرت تخفر سر کتک په سوچ باندې فلما اتى المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل چې حضرت دی خذو قتل چې نبی اسلام نه آوي نه ناوي نو دا کې ناشتا فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه ان لم تكن لك بها حاجه کې چې استاد دې ته ضرورت نشته نو فزوجنيها نو مال په نکاح کا فقال حضرت والد عندك من شيء تاز غسشته چې دی لور کې وینا والله يا رسول الله يذهب الى لك لا شكن کورتا الته جارو مارو وا الته کندو مندو کې څه شی نه غراوړه فانظر هل تجد شيئا فذهبت الى ثم رجع راغه بیا فقال الله جي کو کوم سنشت الله اکبر ولله الحمد والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر لا شو غرا ولو خاتم من حديد یو خاتم حدید خو لور کنا ثم رجع دیران فقال لا والله يا رسول الله الله خاتم حدیدم نشته ده ولكن هذا ازاری نو دغه یو ته بندنو دغه یو لنګ د ازار ده قال صاحب ما له رداء مانس دل پر ازارو صاحب ما له رداء صادر نو دې سړي مالو رداء یعنی فقط ازار او ردا ورڅخه نو ته به پوښوي احرام کې څو صادري درې ها دوا یو په زید لنګوي یو په زید صادر وي نو معنا دا شو چې هاذا ازاری تقم یو لنګ می تړلې دي نو بس او سالو چې مال اوري داو د دې فقط ازار اوري دای نو یې سره پټیږي په دو جامو خو دې څنګه ردا نو فقط ازار او دا یو ازار فلان اسلو دای ولا خاوند ولا پنیم کا چې صادر ولا نیم کې لنګ نیم د خزې نیم د سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته زکوي ما تسنو بیزار کې یار تب دې لنګ سره سکه ان لبستو لم يكن عليه ها من شيء کته تړي نو ستا په خزې بدین هیڅ وان لبستو کې چرته دا صادر دی خزې تاواله کې لم يكن عليك منه شيء بیا پتا باندې د تو بربند پاتې شي سکه فجر سر رجل دیکھین اس افسوس کی حتی اذا طال مجلسه تر دې چې دا جلوس وګد شو قام پاس ظفر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت کته مولیا مخ اړون کې فامر به حضرت حکم وک فدیا وبل شده فلما جاء چې دراغه قال نبی علیہ السلام ما ذا ما کمل القران تاسو د قران علم شته بما هي سوره كذا وسوره كذا عددها فقال تقراهن فقال سوي تقراهن دا پوشګنا تقراهن انصار قلبک دا تاسو چې دا د سورۃ آیت په یاد ولولي تقراهن لولیت دا په یاد ان هم جی یاد دي به اذاب زسړیا فقد ملکتکها نو مالک کړي ما ته دي جنې بسبب ما کمل القرآن یا بحرمت ما کمل القرآن ځکه چې قرآن کې دی تعلیم د قرآن مار نشي کېده ځکه چې القرآن له سبي مالنا او دې حدیثنا د امام ابو حنیفه د مسلک تایید وشو چې يجوز النکاح بلفظ التملیک والهبه كما قال المحققون في الفقه من الهدايه او چې کنه صاحب الفقه والهدايه تاغه ته ولې ګورې چې جردیم فقيه دي ته چې دا ټکي ته دې ته ګورې نو دا څه ده چلو جمع کړه باب الاکفاء فی الدین توجه کوا ورا مولانا صاحب دا کف چې کوم دی یو کف نسبی دی خاندانی
آیو دی دینی امام بخاری وی اعلی کف چکم دی دا په اعتبار د دین سره دی دې ځکه یو نقطه یاد کړه چې ان نقطه للقاری لا للفارشی الله پاک دې چکم په حضور سره لاړ الله دې محافظ شي او مړي دې الله ور توبه خيو دلم دې الله صبر حوصله نصیب کړي سکار یا زما دا دوره هم جن شي راخه سبقونه مرستو دي طالبان پکې غرازینه نه کوي زم پکې تاسو شو قاضي علماء کرام صلحای امت هر مخ کې چې د تعلیم اسلام کې او قضیه نوم نشته کنه ماشاءالله تعلیم اسلام کې خدا چې یو طالب زمونږه خصوصي طالب او د بیا له مسنه خپشو مخ بیا مازه دوی اصول دي او هغه د شاپور خو نو شاپور علاقې سره کور ناغه چې د لوی اختر لته او د شپګر د لیټ راغله زه چې سار راغی نو حفیظ الرحمن چې سار وختي سبق وی دته پاس چې پاز بسره دی واغله دا تا د شپګر د ول زیاتې تیری کړې حالت ډېر خو اصول دي کنه یو زرو ته ما ته فون کړی او مسجد ته خط لیکل دا ته اطلاع نه درکړې ته د جما څنګه راغی مې لکه دا کولې شم چې دلته کوم سبق نه تا ته بل توي و د مسیح په اصول کې دخل نه کوم نو الته لکه د قضې نوم نو او څنګه یار تاسو د قضیا نه کې څوک اسلام آباد ته لاړ شي نو الته ناسي څوک بل دې ته لاړ شي الته ناسي څوک ما اٹک ته لاړ شي بیا الته ناسي او اٹک کې خو بیا سره ځکه نه شي اٹک کې د اٹک سيزونه دي کنه خو شي کنه خطرناک ها لک صبر خو کا وکنه یار تا ته نقطه فقہی نقطه مکنه اے وکه د ملي سیوان فقہی نقطه یو د کف چاغی کې اشتراط د صحت نکاح ده توجه کوا یو هغه کف دی چې هغه شرط د صحت نکاح ده یو هغه کف دی چې هغه شرط د جواز نکاح ده دغه کې فرق دی امام بخاری چې کوم باب ذکر کوي دلته باب الاکفاء فی الدین بیان د کفیت په دین کې معنا د هغه کف دی چې شرط صحت نکاح ده سمانه شو لا يجوز الكافر للمسلمه ولا يجوز المسلمه للكافر تښه مولانا سیوا دا یو شو یو د کفیت چې هغه لپاره د جواز د نکاح ده هغه څنګه لکه انصاب شو بیا دا انصاب چې کوم دی دا کفر د دې اعتبار د زوجاتو طرف نه توجه کرنا د دې اعتبار د خودو طرف نه دی رجالو طرف نه دی د اعتبار هاشم ربانی د دې اعتبار چې دی دغه د خود په لحاظ سره دی رجال په لحاظ سره نه دی ځکه چې دا خزه چې کومدانو دا خو مستفرشه ده اوس استفراش د خزي چې دا د اعلی خاندان نوي دا عیب غني چې د دې نکاح دینه کته سړی سروشي دا عیب غني ورارچی رجال دي که رجال دیر اعلاوی او دغیر پر زنانا ادنا حالن وی نو پای کې رجال دې پر څه عیبشته نه دا غفص مستفرد شړه دې لپاره علما وی چې د دې نسبت کم دی د خود طرف نه وي مثلا اذن باندې دې نسبت څه نه د خود طرف نه وي ٹھیک شو رجال طرف نه نه چې سره خوشاله لکوز دا سحرګل مولوی سیو دی او دې شاه سید دی او دلته چا ورته وی چې یو جنایدا او مثلا څنګه یو نسب موالو تاسو یو ځخنه نن نه ها شاخله شو دا اوس کې دی وی چې زما خوخه ده بس ټیک شو دې کې څه فرق نه راځي ځکه دې خوخه ده بس خوخه
لیکن که چر زنانه سیده وی او رجل دغی دعوام په نظر کې چې کوم ده کنه کون ذات وی هغه خدا دغی استفراش ته غاړه نه دی چې وای په ما باندې با دا کوز خاندانی سور لیکي د دې لپاره محدثین ذکر کوي چې د دې لحاظ به جانو وای کنه د خځې طرف ته یو دیم دغه کوف چې کوم دی چې کې دي ته کوفتا نسبی کوف وای ته نه دا شرط د صحت نه دی خو د جواز دی اوس کې چری یو خزا اعلی خاندانینا کوز خاندان پسې لاړه اور وارثان راضیو یصح النکاح او کې وارثان راضی نو لهم اختیار فصل نکاح لهم اختیار فصل نکاح دوی ته اختیار د فصل نکاح دی او که چر دوی چې مړولې دي البته صحیح اشکال نشته ټیک چې مریض ما دا استاد فقہ ما کړه والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا واشابه ما شاء الله یقیني خبره ما ډیر خسته وي دمر خسته ما شاء الله پوجي کړه او له پات احمد شریک پیدا شو وکانه ربک سشه قدیرا ورته حدیث کې دو څه زراده یو د نسب یو د سحریت یو د نسب یو د سحریت نسب کی نسب دی پای کې جواز د نکاح ناراضي په سحریت کې جواز د نکاح دی یا څه نسب کې جواز د نکاح نه په سحریت کې جواز د نکاح دی نسب به نه کړه لکه تر شو هغه لګي چې ریرا واخلي جایز ولا او چې بیا ربي وای مشي ها ار چې بیا او تخته یو میاشه بیا دا کې شی دی کنه یو دې هفته کې شی دی یو رور مرشه آی خزه بل رور والسته دغه مخې لونه پیغلې د دې بل چتا پیل لور سره راز بازي دغه کوی دونو شو بیا واده شنو چې دا ناوي شنو دې سوي تختوله ترو لګیدا رېره یو تختوله اسلام آباد کې یو میاش یو نیم میاش دو میاش پاتې کېده ورک شو بیا چې کوم الګ ته دا ودی د جنینو د غیرو ته پته ولګیدا هغه راغی په وګد کیفیت باندې ورغی سره 2000 ریال ولا مخکې 500 ریال ورکړ بیا ول زر ورکړ بیا ول زر ورکړ چې دا پرېس کې خمو کړی دا خکړی دا خکړی دا څنګه اجه خیر دا کن راغه دای مل مشو دوړ الا بیا کمال زموږ د وطن دا دی چې مړي چې لاړ نو جمعه امام سره اعلان کړي جنازه موږ نه کو هیڅ چالو جنازه ونه ما امام داسې پکور خجي واجي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد الشمس بس دا حدیث تاسو مخکې ویل د خطبه ته ترجمه کوم ته تباله پويږي ښا ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد الشمس وکانا دا ابا حذيفه ممن د هغه بزرګانو صحابهونو شهید بدر چې بدر کې حاضرو ما نبی صلی الله علیه وسلم ٹھیک شو تبنا سالما دی ابا حذیفه سالم صحابی متبنا کړو فانکحو بنت اخیه هندا نو دی ابا حذیفه دی سالم تا په نکاح ورکړه خپل ریرا چونو هندا وا دا هندا لور د چاوه د ولید ابن عتبہ ابن ربیعه وا بس خبر اخلاص شو وهو ضمیر سالم تراجی دی وهو او دا سالم چې مولن لامراه من الانصار دی آزاد کرده غلام د یو انصارن خزی بس کما تبنا دا کما تبنا چا سره لګي مخکې تبنا سره لکه ګوره تبنا سالمن
دی ابا حذیفه دا سالم سو متبنا کړو کما تبنى النبي صلی الله علیه وسلم زیدن اگر چې نبی علیہ السلام ځان لا زید متبنا ګرځولو بس وکانه سره دستور د جاهلیت ذکر کی وکانه سره دستور د جاهلیت وکانه من تبنا رجلا او دستور جاهلیت هرغه سره چې متبنا وګرځي یو کس لرا په جاهلیت کې داو ناسله نسبت کوبه منسوب کوبه دا کس خلقو الیه دی مالک تا دی مشرتا لکه دا دغه زوی بغاڼل کېده ووارث من میراثی او دا متبنا با وارث ګرځول کېده د چانه دی وارث دی متبنا کون کینا حتی انزل الله تعالی تر دې چې الله دا تراولېګ ادعوهم لابائهم منصوب کئ ذالکان لارانو دزویتا الى قولی تعالی وموالیکم او دارون استاسو دی بس فردو الى بائهم نو خلق دا رد کر پلاران تا یہ نسبت دوی دا پلاران تا شروع کا نو فمن لم یعلم پس ار اغا متبنا لم یعلم لو ابن چه دای پلار معلوم نو کان مولن نغیت با خلق مولاوی و اخن فی الدین یا بی مولا الفلان یا بی اخو فلان فی الدین فجاءت سهلتنا او دا سهله رااله سهله سوق دا داد ابا حذیفه خزرا سهله رااله بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم الامري وهي امراه ابي حذيفه ابو حذيفه خزوا نبی علیہ السلام سقراله فقات یا رسول الله انا كنا نرى سالما منغا بشکا غن سالم ولدن اخپل زوی منغا سالم اخپل زوی غن بس او دیزه کی اختصار دے ابو داود کی تفصیل دے داوی چمنگا دا سالم اخپل زوی غنا او ما دی سالم مخی پردن دا کری او بسا اوقات با دی منکرات کلبا می سر بر بندو کلبا دا بدن سیسا لکه دی زوی پشانوا اس حکم راغی چو دی خزوی ندے او دی منکر پاتی کی گی ہما او دینا بغیر من پاتی کی دینو جو خدمت تمرا لکی اس سو کما ابو داود کی حدیث دے نبی علیہ السلام ورطوی چه دیل پیوار کا چه پیوار کرے ثانیم ابو داود پیوار کا نو چه پیوار کو دے بستا رزیشی تیک شوا ابو داود تلاواروا جلد ثانی 288 پرارے 7-8 عمران لانا دغه دې حتا شو جلد اول دی دو سو 88 وګورم دا ګوره دا حدیث باب من حرم به باب دې ټیک شو دلته ګوره دا حدیث موږ ټولوي کما تبنا رسول الله زیدن کان من تبنا رجل جاز دا الناس الى اخره اے ګوره وې امراه حذیفه ان كنا نرى سالما ولدا كان يأوي مايا وما بي حذيفه في بيت واحد يراني فضولا وقد انزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضيه فارضعته 5 رضعات فكان بمنزله ولدها من الرضعات فبذلك كانت عائشه تامر بنات اخواتها وبنات اخواتها ان يرضينا من احببت الى اخره وغير ذلك بذاتي لا پای ورکا اوس مسله دا چې مریض شه دادی خصوصیت ده لکه چې رضاعت لا رضا بدل حولین دے 2 کال نفس پای سره رضاعت نه ثابتيږي خدا فقط دې خصوصیت ہو جی
وقد انزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قباعه بنت بس دا زباعه چې وکنه دا د زبیر لور ده او دا زبیر د نبی اسلام تر دی دا زبیر ابن عبد المطلب دی ها چې دا زبیر عبد المطلب زوی شو د نبی اسلام څخه شو تر شو دا زباعه د نبی اسلام د تر لور شو د حضرت رشتہ دار شو فقال لا نبی اسلام لعلك اردت الحج شاچتا د حج را د کړی دا قالت والله لا جدني الا وجعتا قسم می دی په خدای چې نمو میتما مگر بیمارا زه بیمار یم دردونه دی را باندې حج نشم کوله فقال نبی رسول الله حجي حجک واشترطي او شرطک څنګه احرام اتړه او تو چې الله زما مقام د احلال یا خروج د احرام نه باغه زیوی چې چرته زنه جوړه شوم وقولي ويا الله محلي اے الله اغزیدا فراغت د احرام زما حيث اغزیده حبس تنی چې کومځه کې تازه ایثار کړل وا یا ایثار کړل یعنی بیمار شوم بس وکانت تحت المقداد ابن الاسود دقه د ترجمه الباب دا زبابه سوق و زبا ویا مچوال سرکار د نبی رسول الله د تر لور وا نبی رسول الله والسلام خو موي خاندان نو کنه ها قریشی هاشمی خاندان د پیغمبر اسلام سم هاشمی خاندان اور دا مقداد رضی الله تعالی عنہ چې ده د هاشمی نه ده د دې خاندان د حضرت نه ده اوس دې ځکه معلومه شو چې الکفاتو بالدین لا بالنسب امام بخاری وی کې دا کفات بالنسب نو دا زبا د مقداد په نکاح کې څنګه رااله دا مقداد ابن اسود په نکاح کې څنګه رااله خو دې معلومه شو چې د هاشمی نکاح مقداد سره شوی دی نو په اعتبار د کف اسلامی سره نه کې کف نسبی سره او موږ وایو کچره وارثان راضی وي جو بس ٹھیک تا زبا په دې راضی وا او ورثات زبا راضیو چې د زبای نکاح مقدار سره شنو ٹھیک تا جی قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن ابي عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع دمارها تنكح المرأة یو قاعده کلیه ده رغبت کې دی شي په نکاح د خزو لاربعین لوی د سلور کمالات نه معنی بیا ده رغبت په نکاح د خزو کې دی شي لوجد کمالات 40 لما لها چې جنې خمالداري او بیا احمد وی چې ورسره با فریجونه او موټر او وغیرہ وغیرہ راځي او کاغنی ولی حسبها او حسبت معنا خاندانیت چې دا عالم لور دا یا د لوی نواب لور دا او یا چې کوم ده کنه مولانا صاحب عالم دا فاضل دا وغیرہ ذالک وجمالها او دریم شی دغه جمال دی حسن دی چې به حسینه ده جمیله ده او سلام ولدینها یعنی دا هغه سلوک کمالات دي چې د دې کمالات په بنا باندې د یو سړی د یو خځې سره د نکاح رغبت پیدا کیږي لیکن دې صدور کې بڅسګه فظفر بذات الدین معنا فظفر ځان کامیاب کا هغه خځې دیندار سره تربت یدا کا کړ دي شلا سنستا او دې څه مطلب دی بعض علماء تربت یدا کا لا سن بده کا کړ شي په مصیبتونو باخته شي کچر دین نه بغیر بل طرف ته لاړي بل ماده تربت یدا کا لا سن د په خاورو کې ککړ کا معنا الکا دیندار اوکا نو په دې دیندارې سره به صاحب د برکت شي چې صاحب د برکت شي نفقه او نان به کوشش کوي ولا تربت یدا کا پوښ کنا یا
د عربو دستورو چې چاته به خبره کوله تربت یدا کا لاسونه دې په خاورو کې ککړ شه نو کله کله داله پاد تحقیر وي او کله کله داله پاد سي آبادی وي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا قال حري ان خطب ايك بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دین ناستو یو کافر روانو خوشوي او ډیر مالدارو نبی علیہ السلام یې د دې په باره کې سوای وی زبردست سره دی نو دغه چرته چا کړ د نکاح پیغام ولګي ناری به چې خامخې ورکو او کدی د چا شفارس کی نو خامخه به قبلې او کدی چې تلاړ جن خامخه ورته خلک اکرام ورچو وی خاص نو ورپسې بل سره روانو محدثین چې جعیل ابن سراقه اگر چې بخاری کته وی لم اقفو خو بعض محدثین جعیل ابن سراقه او دا ډیر غریب وو چې جعیل په لار روانو حضرت جعیل په بال کې سوای په جعیل دا غریب سره دی کدی چا کر نکاح پیغام ولېږي اب حیرت کې مرته سو کې چې موږ پیغام دې نکاح دې کړل او کدی 50 سلام نو کدی سو کر جواب ورنکي او کدی چې چا شفاعت کول غواړي کدی سو شفاعت وګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا سره چې کوم دی دا مخکنی سړي په مقابله کې چې دا غي باندې دنیا ډک شي نو دې دا ټول نه بهتر دی ځکه چې عند الله معامله د دین دا د نسب نه دا د مال نه دا نو وی حریون ډیر لایق دی ازما کتاب کې حزیون لیکل دی زاده سب کتاب کې حری دی حریون ډیر لایق دی ان خطبا کې دی پیغام د نکاح دیږي ايون کها چې په نکاح ورکړی شي دیتا و ان شفا او کې دې شفارس کوي ان یو شفا شفاعت به قبول کړي شي و ان قال ان یستمع او کې دې خبره کوي نو وګ بوته کې خود شي قال دې ثم سکتا فمر رجل بیا تیر شبل سره سوق جویل ابن سراقه من فقراء المسلمين فقال حضرت ما تقول في هذا قالوا حريون دې مناسب دي ان حتبا الله ينكها کته پیغام د نکاح چا کر لیږي چې څوک ول بلور خور په نکاح ورنکي وین شفا الله یشفع د دې په شفاعت قبول نکړي شي وین قال الله یستمع او کته خبره کین هو اکبرتا کینه خودی شي مرد څوک دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا دا فقیر مسلمان خیر غرد من ملء الارض مثل هذا د ډکی زمکینا په مثل د مخکنی کاس امخ کی چمالدار به سره تیر شو دغه په مقابله کې چې ډک شي زمکا د ټول نه بهتر دی عند الله جوړ بهتر دی زکه چې مولوی سیوا په مال نه جوړیږي انسان په اعمال او په ایمان جوړیږي قربان دې تا نظر باب الاکفاء فی المال ګورا اکفاء د کف نه دی او کف معنی مساوات په مال کې دا مال چې کوم دی د دې کې برابر والے وتزویج المقل المسریه وشکنا اور نکاح کول د فقیر مالدار لرا پوشکنا یعنی په نکاح ور کول غریب ته مالدارا چې مالدار غریب ته حواله کی ٹھیک شو مولانا صاحب جی او په نکاح اغستل د غریب سړی المسریه مالدارا قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه انه سال عائشه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن اختي هذه اليتيمه الا تقسطوا في اليتامى دا حدیث مګویل د مخکې وایا قالت يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حجر وليها فيرغب في جمال دا دی آیت کې ذکر دا جنې دی چې پلاری مړوي او دا فی حجر ولیها په پرورش ته کاکا ماما فیرغب فی جمالها دا ولی رغبت شوق ساتي دغه په حسن او دغه په مال ويريد ان ينتقص صداقها اور اراده کوي د نکاح خو سره د کموالی د مہر د جنکو دغه نفنو عن نکاحنا نو ورته تاسو دې سره نکاح نه کوي الا ان يقسطوا یا فی اکمال الصداقه
ها کې تر یقسطو اقساط کې انصاف کې په اکمال د مہر کې و امروا بنکاح من سواهن او کې دي جنا کو سره عدل په مهورو کې نه کوي نو نکاح ور سره مکوي بل چا سره قال داوی عائشہ بھائی واستفتى الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم بذلك خلق استفتاء لګل پیغمبر علیه السلام څخه دینه پستا فضل الله تعالی الله دا تراولېګ جی وایا يستفتون في النساء الى قوله وترغبون ان تنكحوهن فانزل الله لهم ان اليتيمه اذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها وفي اكمال الصداق واذا كانت مرغوبه عنها كلبتي مرغوبان هوا عن اعراض فرض کله به ناخوخوا ولی فی قلت المال والجمال چې مال به کم جمال به کم نو ترکوها نو دقص به پری خدا واغذو غیرها من النساء نو بل مالدار جنې به وکړه قالت فکما عاشوی فکما یترکونها لکه څنګه چې دوی پریګیدي نکاح ده یتیمه حين يرغبون عنها کله چې دوی ته مخ اړي د جمال او د مال نه فلیس لهم دامل جائز ندی ان ینکحوها چې دوی وسه نکاح کی اذا رغبوا فيها چې کله دوی شوق د نکاح ساتي په دې یتیمای کې په اعتبار د مالو جمال خو په صورت د عدم ادا د مہر کا الا یقسطوا لها ويؤتوا حقها الحق الاوفاء پورا من الصداق د مال باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى وان من ازواجكم واولادكم عدو لكم طرز پرې خدا باب ما یتقى من شؤم الدار من شؤم المرأة باب د بیان دي چې بچ کې دل وکړشي بچوال وکړشي دا منحوسیت د خزینه ګوره مولانا صاحبہ دا یو مسله د بدفعله خبره حدیث کې راځي چې لا تیرته ولا هاما الکه په دین کې په اسلام کې بدفعلی نشته ده لیکن حدیث کې راځي چې بدفعلی په درې سينو کې دا خزه ده سورلی ده او کور ده محدثین خو یو جواب کوي چې اصل حدیث دا چې لا تیرته فی شیء الا فی ثلاث اشیاء بدفعلی نشته په هیڅ یو چیز کې خو سوا د دې درېونه چې خزه سورلی او کور لیکن دا په دې توجیه سره یو توجیه وشو خو بل حدیث سره دې ته نسبت ناراضي بل حدیث سره موافقت ناراضي تو بعض علماء کرام فرمایي چې دا حدیث کې چې راضي دغه نه مراد دا دی چې د لا تیرته تایید دی چې لا تیرته فی شیء ولو كانت التیرته فی شیء من الاشیاء لکان فی هذه الثلاثه دا حدیث دغه حدیث ته تاکید او تایید شو چلکه بدفعلی او نوست نشته په هیڅ چیز کې کی چره بدفعلی وینو په دې درو کې بوا خو په دې درو کې نشته نو په هیڅ چیز کې نشته درېمه توجیه دا د چې علماي محدثین اسانه سره ځان خلاصي او طلبه پوي چې یو بدفعلی دا یو نحوست ده سپیرواله ده نو حدیث کې د لات یارتا د بدفعلی نفی ده او دلته کې د شوم نه مراد نحوست ده په دې دریو سونو کې نحوست راتلی شي او مراد نحوست نه پریشانی د مر انسان ده لکه څنګه سړی خزو کی او خزه تابعدار ني نو دا نحوست څه په خزه کې نو دا پر سبب د پریشانی د سړی شو ګاډي واغلی او هر وخت کارو باسي سورلی واغلی او تا وړینا نو دا نحوست په سورلای کې شو لکه چې ته پریشان کړي کور دی واغست تاسو سلورونه او کمرې پکې دوی نو پاتې کېده پکې سلور واړه نشي پاتې کېده نو تنگواله د کور سبب د نحوست دی نو محدثین یو بدفعلی ده یو سپیرواله ده نو حدیث کې د لات یرته نفی د فال ده او دی حدیث کې اثبات ته شوم ده او شوم معنا نحوست ده نحوست معنا بی برکتی سپیرواله پریشانی ده او دې دا معنا نه چې خزه تا پریشان کوي
نه دا سبب د پریشانه وګرځید چې واده دې کړ دې اوس نه پری خودیش نه ساتل شي چې کوته دې د مرجبه د تر او باسي جګړه در سره کی اطاعت دې در سره نه اطاعت نه کی ونه شي او یا بدکار ده بد چلنه بد زبانه ده بیا وسکه ګاډه خو دې ډیر قیمتي اغسته ده خو چاټه پورې لاړ شي انجن کې ذکر پیدا شي بیا مې سیده دوترولی دا ته پریشان کړي او دارنګه کور دی ٹھیک شو مولانا مشکل ختم دی جی وګوره قران و ان من ازواج امام بخاری مزه بعض د خذنا فتنه دا هغه فتنه څه شیخ او دغه نحوست شکنا جی وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشوم في المرأة والدار والفرس یومان منکو لکه معنا اشوم سپیرواله دی په خزا او په کور او په فرس کې او مراد شومنا سپیرواله تکاوت پریشانی دا نو اوس د دې معنی زکوما په یو شرح د مرقات نا اشوم سره پریشانی دا معنی کوم په خزا او کور او فرس نو معنی څه شو اے طالبا په واده کې تیزی مکوا لکه دا د ژوند سودا ده او بیا پریشانه اول ځان خستړی کا خزاو کا دارنګي دار اول ځان خستړی کا نو بیا پسته کور جوړ کا دانه چې تعالی یو پلاټ ملا چې بزر کور پکې جوړ کا گاون ته ګورا محلي حقوق ته ګورا او چې گاونډیان دي څنګه دي محلي حقوق دي څنګه دي وغیرہ وغیرہ شیشه دې ماته د پکې به دوه ښکاری بیا دا خیال نه ورته اوس کې تاسو ولایت منئ نو تاسو خو کې نه منئ استاد خو شیشه ماته دا خیال ورته دارنګي مولانا صاحبہ والفرس اصل هغه څه په منډه کې واغست اسه او چې ته به سولې کې نه هي طاقت ورده اوس بس کې ورته نو دا پریشانی شو نو اشوم الپریشانی چلو مرګه ده وبه قال حدثنا محمد بن هاد قال حدثنا عزيز بن زكريا قال حدثنا عمر بن محمد الأخطراني عن أبي عن ابن عمر قال ذكروا الشوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذکر الشوم دوی ذکر کا ستړیواله پریشانی نحوست فقال نبی صلی الله علیه وسلم ان کان شوم کہ چروه فعال کہ چروه بدفعلی فی شیء فی یوسیز کی مففد داری والمرأة والفرس نمانه دا چې بدفعلی په نشته ده معنا ان کان شوم فی شیء کہ چروه ستړیواله په یوسیز کی نو په دې درې سونو کې وي پریشانی وی نو په دې درې سونو کې جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن وبه قال حدثنا شعبة دا حدیث نفي شو کی چری بدفعلی و نو پدې کې خو دې کې نشته نو پیسز کې نشته جی وبه قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت ابا عثمان النهدي ان اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه ما نه د پرې خیردان رسو فتنه چې ډیر ضررناک پر رجالو من النساء د خذنا یعنی خزي وجود چې د رجال د پاس سبب د فتنه ده باقي خزه لوی فتنه ده الله زړه وادو کی مولوی سے وا او خزه د انسان د طبیعت مطابق ني نو نه پر خوده شي او نه ساتل شي نو لوی فتنه شو داري فتنه شو څنګه فتنه ده نن سبا د قتل او غارت کیږي خو زن دی او زر دی او زن زر زمين دی دا لوی د مصیبتونو سودونه دي او دارنګه خوغه دغه بزرګان وي خو یو ځل راځو کړم بس بیا دی او پسې رواني خو چې جماعت خندلی یار دلته وای کنه او چې تاسو ځان سره خندلی او ته په لار تر دې خندا کې ما ته خندلی په پز باندې په کوڅه کې ځان په سپیکرې ګرځي چې نه بیا راځي کنه ایو چې ځان سره خندلی دی وڅ دا خیال نه وتا ان دا لوی مصیبت ته مری سیوا لکه بني سره په دې غرق شو کنه او مته مو په دې غرق دی جی باب الحرة تحت العبد باب دې په بیان د حری تحت العبد مسله دا د ګورا چې خاوند دی غلام دی او دای په نکاح کراله حره نو اوس دا حره چې دا نو دې ته به اختیار ورکول کیږي چې دا دې خاوند سره پاتې کیږي
او خوخی نو فبها او کینی نو چوټي ولا ملاوي دي شي. امام بخاری تحقیق په دې مسله کې د احناف مطابق دی چې موږ زوج د بریری چې کوم دی عبد او شوافی وی چغه خورو او دې زره معلوم چې دا عبد دی. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن قاسم بن محمد بن عائشه قالت كان بريره ثلاث سنن كانت في بريره ثلاث سنن كانت في بريرتا بشک دی په واقع د بریره کې ثلاث سنن درې احکامات شرعیه درې مسلې درې احکام شرعیه دي. عتقت آزاد شودا فخيرت دې اختیار ورکړل شو دا یو مسله. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الولاء لمن اعتق دا یو شو میراث چا دی د موثق دی. ودیم ودخل رسول الله صلی الله وبرمتن علی النار حضرت چکور تلار نو یو کټوای وا او هغه کټوای خټ کېدل په اور باندې فقرب الی خبز و ادم حضرت روړی او سالن مخی کړه شو من ادم البیت دا معمولات د سالن د کورنا شام سالن چې پخې دوا. فقال فرمای لم ار برمتن اما کټوي نو کتري چپ. فقيل ولش لحم تصدق على بريره یا وقف په بری خیرات شوا وانت لا تاكل صدقه اعطوا صدقه نفر نبی رسول هو عليها صدقه ولنا هديه هغه غیر په صدقه موږ لپاره هديه وا معلومه شمولي شی وا تغییر د ملک سرازی تغییر دا تبدیل د ملک سبب دی په تبدیل د حکم کې نمانه شو چاغه خو صدقه غیل پر زکات او مالک بریره شو ملک بدل شو او دا هدیه شو او بین هدیه و صدقه فرق دی. هدیه ورکول کی اکرامن او صدقه ورکول کی لپاره طلب د ثواب. ٹھیک شو صدقہ کی حاصل کی صدقہ کی طلب د ثواب دے او په هدیه کی اکرام د محتاج له دے. او نور فقها چې کوم فقها ناس دي د دوی تعریف دا دی الک صدقه کی مصدق علیه چې کوم دے هغه محتاج ګڼل کیږي او په هدیه کی مهدی محتاج له ته ځان عجزه کوي. ٹھیک شو کنه هداياو کی مهدی محتاج له ته ځان قریب کوي او په صدقه کې احسان په مصدق علی باندې وي او په دې کې فرق دی. سمجھتا ہے شاہ صاحب جی. باب دې په بیان دې خبرې چې د سلور خذن بزیات نه کوي معنی دا شو چې د حضرت خصوصیت خزان لو امت ته پاد 4 نه زیات حرام دي. جی مثنى وثلاثة ورباع وقال علي بن حسين يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. بس معنی دا شو چې مثنى وثلاثة ورباع شیعگان وی چې دا مثنى په معنی کې تکرار یعنی مثنى بیا وو د مغایرت ته نو ثلاثه انو وو د مغایرت ته نو رباع تی شو نو دو سلور شو او درې شپږ شو او سلور اته شو. پوښوي امام بخاری چې داواو په معنا د او سره دی ارزکو فرمایل یعنی مثنا او ثلاثه او رباع. پوښی کنه ځکه الله اولی اجنها فرشتي خوندان د وزرو دي مثنا 2 و ثلاثه او 3 و رباع سلور یا مثنا 2 و ثلاثه 3 و رباع سلور ودلته کې داو په معنا د او سره دی یعنی 2 یا 3 یا سلور او دا په معنا کې تکرار دی. پوښی کنه لیکن اصل کی حقیقت کې تکرار مقصود نه دی. لکه تو چې اقتسموا هذا المال درهمین نو معنا ارسله به 2 روپے اخلي دانه چې 2 روپے 3 روپے به یو لور کوي. قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبد عن هشام عن ابي عن عائشه فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى تقسطوا في اليتامى قال اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويصيب صحبتها وراغي سره ود کېدل بد غني عار غني ولا يعدل في مالها او دغه په مال کې انصاف هم نه کوي
فلیتزوج دې ځان له واده کې من هغه جنې طاب له چې حلال وي دل را د عام خذنا سواها سوا د یتیمینا مسناوی کې ثلاثوی او کرباوی دا بس لغون ترمذی چې بیا جوړای لا بلا شي هغه مجاز ځان کیږي